ډیر وخت نه دوستانو ملګرو با اکثر لا مسلې تپوس کو محفل سما بارکی حکم سشه ده محفل سما ته قوالی هم ویلی شي عام خلق قوالیم دا لفظ استعمالی اول نمبر خو هغه سما ده چې هغه بدون الاشعار ده والمزامیر ده هغه اوریدل چې هغه کې نه شعرونه شته او په هغې کې نه مزامیر شته مزامیر ویلی شي څومره اشیا د ساز او سرود د پاره چې پیدا شوي دي هر یو شیز چې دی په هر یو نوم باندې دی مزامیر هغې ته ویلی شي ډول باجا او د دې شیز د پاره چې څومره چیزونه نور پیدا دي دا ټول مزامیر هم پکې نه وي او اشعار هم پکې نه وي نفس اورېدل لکه زه خبره کوم تاسو زما خبره اورئ دا هم سما ده دا زما خبره چې تاسو اورئ دې کې شعر نشته دې کې مزامیر نشته یو دا سما ده قسم اول د سما دی جایز بالاتفاق په اتفاق د مسلمانانو دا جایز دی کې د چا اختلاف نشته دی دویم نمبر هغه قسم دی دوستانو چې هغې کې شعرونه هم شته او مزامیر هم شته السماع بالاشعار مع المزامیر شعرونه دي او مزامیر پکې دي دا شیزونه ورسره غږیږي حرام بالاتفاق د امت په علماو کې سلف او خلف کې چا د دې په عدم جواز کې په حراموالي کې اختلاف نه دی کړی په اتفاق د مسلمانانو باندې دا حرام دی دریم نمبر هغه قسم دی هغه سما د السماع بالاشعار بدون المزامیر هغه شعرونه اوریدل دي خو هغې سره مزامیر نه وي دریم قسم دا دی علماو لیکلي هو ثلاثه اقسام دا دریم نمبر چې کومه سما دا کومه قوالی ده چې په هغې کې شعرونه موجود دي خو مزامیر پکې نشته دا په درې قسمه باندې ده اول باشعار حسن اول هغه قوالی ده هغه شعرونه چې هغه حسن شعرونه دي ښکلي شعرونه دي وی کم ښکلي شعرونه چې هغې کې د الله تعالی مدح بیانېږي او د آقا کریم علیه السلام نعتخواني او صفتونه پکې کېږي یو دا قسم دی دا قسم چې هغه اشعار هغه سما چې دي شعرونه پکې مزامیر نشته او هغه شعرونه صرف د الله او د الله د حبیب په مدح او تعریف باندې مشتمل دي جایز بالاتفاق دا په اتفاق د مسلمانانو باندې جایز دي په دې کې چا اختلاف نه دی کړی دویم نمبر قسم السماع بالاشعار کې هغه سما چې شعرونه دي خو صرف اشعار دي باشعار قبیح هغه سما ده چې هغې کې قبیح اشعار دي غلط شعرونه دي چرته د تورسرو خبرې کوي چرته غلطي خبرې پکې موجود دي داسې معیوب خبرې پکې موجود دي شعرونه ویلی کېږي حرام بالاتفاق په اتفاق د مسلمانانو باندې داسې شعرونه اورېدل حرام دي دریم نمبر قسم باشعار محتمل هغه اشعار چې هغې کې احتمال دی د جواز او د عدم جواز یا کم شعرونه دي چې بغیر د مزامیرو نه دي او صرف شعرونه دي او د علماو پکې بیا هم اختلاف موجود دی وی هغه شعرونه دي چې په هغې کې د الله او د الله د حبیب ذکر صراحتا نشته لیس فیه ذکر الله ورسوله صریحا د الله او د الله د حبیب ذکر پکې صراحتا موجود نه دی هغې ته مونږ د عشقیه اشعار وایو هغې ته قصیده ویلی شي هغې ته غزل ویلی شي هغه شعرونه چې په هغې کې د عشق او د محبت شعرونه موجود دي هغه اشعار چې عشق او محبت بیتونو باندې مشتمل دی بغیر د مزامیرو نه ویلی کېږي فيه اختلاف کثیر بین العلماء والصوفیه دقت زیده چې پکې کې د امت د علماو او د صوفیو په منځ کې اختلاف موجود دی الغرض څومره کتب چې موجود دي امام غزالی رحمت الله علیه احیاء العلوم کې تصریح کړي
مدارج النبوت کې شاه عبدالحق سے محدث دہلوی رحمت الله علیه لیکلی یا چې څومره کتابونه دوستانو موجود دي په سما باندې موجود دي کوم ځای کې چې د سما ذکر دی چا ویلي دي چې جایز دي چا ویلي د سما موجود جایز ده چا ویلي دي سما جایز نه ده چا ویلي دي سما روا ده چا ویلي دي روا نه ده هغې نه به کومه سما مرادي هغه سما به مرادي چې هغه په اشعارو باندې مشتمله ده بغیر د ډول او د سور نه ده بغیر د تبلی نه ده بغیر د دوپړو باجو نه ده هغه شعرونه چې هغه په عشقیه شعرونو باندې موجود دي په دې کې د صوفیو اختلاف موجود دی په جواز کې او په عدم جواز کې او وجه د هغې دا ده وجه د هغې دا ده دا قسم زه بیان کوم کوم ځای کې چې صوفیو دا لیکلي چې سما جایز ده قوالی جایز ده خلق وی ګوره امام غزالی لیکلی امام غزالی رحمت الله علیه الله دې درجات نورم پورته کړي هغه چې کوم قوالی او سما ته جایز ویل ده هغه سما ده چې هغه اشعار عشقیو باندې مشتمل ده هغه کې مزامیر نشته ده خلاف شریعت اشعار پکې نشته ده دغه سما اوریدل دې ته صوفیو اهل الله اولیاء الله هغه ته جایز ویل ده او د خپل مجالسو کې کړي